أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة طلاق پدې کې د سورة بقره هغه احکامات دي چې کوم په بقره کې خواضح شوی نو او صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین ته د هغه باره کې سوالونه پاتیو د هغه احکامات تقریبا په سورۃ بقره کې تفصیل دي د احکامات خود هغه مزید تفصیل دي هغه باره کې الله تعالی آیتونه نازل کړی دي څه سوالونه پاتې شوی د صحابه کرامو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اے پیغمبره اذا هر کلا طلقتم چې تاسو طلاق ورکړي النساء زنانوتا فطلقوهن نو طلاق ورکړي هغه ته لعدتهن دا غید عدت پورته کې واحسو او اشمیر وکي شمار وکي العدت دا عدت شمار وکي. درې قسمه طلاق ده. یو طلاق ده احسن او یو طلاق ده حسن او یو طلاق ده قبیح. احسن طلاق دا ده چې کله یو خدای یو سړی خپل خدای سره لګیږي نه هغه نه مخکې څلور شرایط دي. هغه شرایطو کې اول شرط دا ده چې نصیحت ورته وکړه. دویم شرط دا ده چې بیا هغه او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خدای دا چې لاس بدل تر نه اوچتای دومره اولاد نه اوچتای چې داسې گزار ورکړي نه دومره گزار او عموما په مسواک سره او هغه هم مخ باندې بنوهي او داسې بنوهي چې هغه باندې دا بدري په دې باندې ما جوړه نشو خدا او تابعدار نشو یا نه فرمانی کوي هغه نو بیا کټ کې کور کې بیل کړه کمرې نه ورنه خپشه مرور شه کمره جدا کا بهر لاشه یا بارنګ پر شبه کې د مرور توپ چې ورته وایو د ناراضګي اظهار وکړه کبه په دې باندې اسلام ونشي نو بیا څلورمه طریقه دا ده چې حکمم می اهله او حکمم می اهلها څه منصفان د کور د سړی د خاندان نشي او څه منصفان د خدای د خاندان نشي دې به یو فیصله وکړي چې آیا غلطي به دي سړی کې ده که غلطي به دي خزه کې ده کچېری سړی کې غلطي وي نو هغه لپاره خزه ته خپل به الله تعالی ویلي دي چې هغه صبر کوا او یا به خلا والا بیا الله تعالی آزاد کړی ده او کبیا چرته د طلاق نو بد راشي نو طلاق لپاره بیا درې شرایط دي درې طریقې دي. ټول نه بهترینه طریقه دا ده چې یو اره خزه ته په توهر کې یعنی کلا چې خزه مون شروع کړي وي د بالمازینه پاکشي وي باغه وخت خزه ته یو اره طلاق ورکړي او بس بیا پرېږ دا خبره بیا پرېږ دا نو یو میاشت به تیر شي یعنی حیض براشي ماهواري مینسز بل مینسز براشي او دریم مینسز براشي چې دریم مینسز نه خزه پاک شو نو دا خزه د سړی نه آزاد شو او بل سړی سره د نکاح کیږي بیا ها د خاوند سره دوباره بیا نکاح کی د خاوند سره دوباره بیا نکاح کی خدا به نکاح وي نوې د سره به مہر بتړي نوې سره د شرط او شرایط دي د مہر لپاره دا یو طلاق او دا یو ځکه خدای چې کېدې شي د خاوند په خیمانه شي د خزه په خیمانه شي او لار دې ته برابر د دوباره د ملاوي او حسن هغه دی چې خزه پاک شولا یو ورته طلاق ورکو بیا به یو میاشت تیر شي بیا پاک شولا بیا دې طلاق ورکو بیا مشتیر شي بیا پاک شولا بیا دې طلاق ورکو نو دا طلاق دې دینه بعد بیا خدا رواکی گنا الا دا چې غبل خوان تر نکاح ونکي او کبي دا غده چې په وی موکي کې یا د حمل په موکي کې او یا په هغه موکي کې چې کله خدا مثلا ناپاکه ده مونږ نه کوي باغې وخت ته په یو واره ورکي اگر که یو واره د یو واره نه زیات نکاحونه واقع کیږي نه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په زمانه کې هم واقعات هم ذکرانګي په زمونږ ورستنی عالمانو دغه فیصله هم وکړه نو دا صحیح طریقه نه ده هغه طرف الله تعالی اشاره کوي چې عدت چې کوم ده هغه تاسو خوشمار کوي دغه چې عدت د وجنه د اخذ اټول هغه مخ کې بچی راتل یا هغه حامل وي
یا بلچا سره رشتہ کېدل دا ټول باغې کې به مشکلات پیدا کوي نو دیو جنا خو ټیک ټاک دا عدت دا شمیر کوي واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه جی کوم ویلې په یو ور درې ور جی یعنی هغه قبیح ده قبیح نه مراد ده چې هغه فخ نه ده هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بد ویلي مینه کې خو څوک طلاق نه ورکړي نو دا دیوانه اختلاف په دې بنیاد باندې شته دي رستنی عالمانو کې چې دا یو مجلس کې درې وره طلاقونه ورکول دا درې واقع شي کنه امام ابو حنیفه رائے دا چې دا واقع شي دا درې وړه خدا صرف د امام ابو حنیفه رائے دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم په زمانه کې په یو مجلس کې درې لاس شل سل زر طلاقونه ورکول دا به یو واقع کېدو عمر دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې به هم یو عمر دانو په زمانه کې دین خلکو ډرامه جوړ کړه نو هغه دا دفاع لګولا چې کچا په یو موقع کې درې یا څلور هغه په اول کې نه تقریبا یو کال نیمه شوی و دا هغه د امارت نو بیا هغه بدرې وړه به واقع شي دیو جنا چې خلک د دې ډرامې نه یا خلک دینه ټوکه جوړ نه کی نو هغه څه وخت پورې د حکم هغه نه بعد حکم داسې نه دی نو دیو جنا ک په یو مجلس کې چا درې څلور یا ډېر اویلې دا یو طلاق دی یو یقیني وشو خو دا یاد ساتئ چې دا داسې کرتوس دی چې دا بیا واپس کیږي نه یو ور چې تا یو مجلس کې طلاق ورکو بدل لاړو دا که لس کاله بعد شل کاله بعد دویم ورکو هغه دویم شو بیا او که شل کاله بعد دریم ورکو نو خزه بیا غنه بعد ختم شو جی جاو یعنی دا څنګه چې یو ور کني طلاق وشو او بیا خزه تخپل کړه هغه طلاق په خپل ځکه پاتې وي واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه ربکم چې رب دستاسو لا تخرجوهن مو باسیدا خذي من بيوتهن د دې د کوروننا ولا يخرجن او نه د خذي په خپل وزي الا مگر اندا چې یاتینا راشدا خذي بفاحشه ببهایي مبینه خار سرا یعنی که خار بهایو کی دا بهایي د سزا په بنیاد باندې ته سزا ورکول شي کله اسی هغه ته د کورونو نه وشتلو ته بهاني به جوړوي وتلک حدود الله او دا حدود الله دي ومن يتعدى او څوک چې زیاته کوي تیریږي حدود الله د الله د حدودنا فقط بس تحقیق سره ظلم د ظلم او نفسه خپل ځان سره لا تدري نه پوهیږي ته لعل الله چې کې دې شي الله تعالی يحدث پیدا کی بعد ذلك ورستد دینا امرات نوې کار نوې خبره نوې معاملہ فاذا بهر کلا بلغنا چې دی اورسیږي اجلهن اغخبل نټیتا فامسكوهن نو اساری کی داخذي بمعروف په خې طریقې سره او فارقوهن او یې جدا کی داخذي بمعروف په خې طریقې سره بیا ځاته مکوا یا وسو کور کې په خېسته طریقې سره او یې به خې طریقې سره رخصت ورکا چې بل کوره بات کی ځان لپاره واشهدوا او گواهان اونې صحیح زوی عدل وکسان د انصاف ولا منکم استاسنا ان د مسلمانانو نا واقیموا الشهادت او ادا کوي پورا کوي گواہی لله د الله د پاره ذالکم دا تاسو د پاره یعزو نصیحت کول شي به د دې سره من هغه چاته کان چی وی یؤمنو چې ایمان راوړی وي بالله تعالی باندې والیوم الاخر پرز اخرت باندې ومن يتق الله او څوک یو یریږي د الله نه یجعل نجوړ بکی له غد پارا مخرجا لا دخلاصي په هر معاملې کې د خدای او د خاون او د رشتو او د بادیانې جنگړې دا ټول د فتنې او د فساد ذریعہ دي په دې سره انسان ډېر زیات راګیر شي خدای تم تکلیف جوړ شي خاون تم تکلیف جوړ شي چې جدا شي تکلیف جوړ شي کورونه کې مسئله مصیبتونه جوړ شي نو الله فرمایي چې کداغه معاملات د تقوا په بنیاد وکي د الله نه د یری په بنیاد وکي نو الله واستاته په دې مصیبتونو کې مخرج راوبسي لا رب تعالی راوبسي الله تعالی وتا په خې طریقې سره دینه وبسي بیا خدا حکم د عام دی هر معاملات چې تاسو په خښوله په هغه معاملې کې د تقوا په بنیاد باندې فیصله کوا د الله نه د یری په بنیاد فیصله کوا الله وتا ته باغی کې لار راوبسي الله وتا ته بلار راوبسي
یو زنانه راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړه چې ما بچی داسې ورک شوی دی یا چا وکړه دی یا په هغه وخت کې ودای بنو یا بنو خو بچی یقیني ورک شوی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا آیتونه تلاوت کړل ورته فرمایل چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا څوک چې تقوا اختیار کی الله به تعالی راوسی یعنی استاد بچی پیدا کېدل او تا دا تکلیف چې تکم تا تر رسیدل دی الله به تعالی را جوړ کی نو دې لپاره د دینا د دې مصیبتونو نه ځان ایستلو لپاره تقوا اختیار کا د الله نه ویریګه او ګناهونو نه ځان بچ کا او بیا تو فرمایل چې لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا ډیر وای الله بل روبسی ويرزقه او رزق بور کی دتا من حيث د اغذنا لا يحتسب چې د ګمانوم نه یعنی امون خو زمونږه یا دکانونه دي یا کاروبارونه دي یا نوکریان دي هغه نه موږ حساب کتاب مخکې نه کړی وي چې دومره تنخواه دا او کاونټینګ موږ مخکې نه کړی چې دومره موږ پیسې لګاو نو چې کله تا کې تقوا راشي الله فرمایي هغه ته نه رزق درکما چې سره بستاوي او ګمان کې بم نه تاسو رب امداد وکما ومن يتوکل او څوک چې ځان وسپاري علی الله تعالی باندې فهو حسبه بس هغه کافی دی د لپاره الله کافی دی د لپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسو خپل جیب او خپل مال باندې اعتماد مکوئ بلکې تاسو الله تعالی ذات باندې اعتماد وکړئ الله تعالی ذات په هر ځای کې پوره دی او هر کار باندې قوی دی او استاد جیب او استاد ضرورت دا ضروری نه چې هر کار پوره کړي ان الله بشکل تعالی بالغ امره پوره کون کې دی امره کار خپل نو چې الله باندې ځان اوس پرې نو الله خپل کار سره رسول شي او هغه غالب دی الله تعالی قد پتا کی سرا جعل الله جوړ کړی د الله تعالی لكل شيء هر یو شی د پاره قدر یو اندازا والله او غزنانا یا اسنا شغا مایوس شوی نا امید شوی عمر تیر شوی د 45 د 50 کا سال نه اوختي وی من المحيض د حیزنا من نسائکم استاسو د زنانونا ان ارتبتم کچری تاسو شکوی فعدتهن نو عدت دی پوره کی دا زنانا لکه چې هغه د پاره خو عدت کې هغه حیض ته مین سي دي او دلته خو حیض ناراضي نو بیا تاسو شمار وکړئ ثلاثه اشهر د درې میاشتو والله او هغه زنانا لم يحدنا چې حیض نه راغله واولات الاحمال او هغه وی د حمل ولا یعنی په کېټه بچي وی اجلهن نیټه د هغه زنانو ان يدعنا داشي وزکی حملهن حمل خپل یعنی چې حامل وي دا غي د څومره ده حمل وازه کېدل کاغه د ویورت بادو شو کده نه هم یاشت بادو شو ومن يتق الله او څوک چې ویریږي د الله نه يجعل نجور بکی له هغه د پاره من امره دا د کارنا یسرا اسنواله الله وسنواله پیدا کی دا په کار کې ذالک دا امر الله حکم د الله تعالی انزله چې نازل کړی دی هغه الیکم تاسو طرف ته ومن يتق الله او څوک چې ویریږي د الله تعالی نه یکفر نلری بکی عنه دا غنا سیئاته گناهونه دا هغه ويعظم او زیاد بکی لوی بکی له هغه د پاره اجر کې ورته اضافه وکي الله تعالی اسکنوهن ویساتی دا خذ خپل ځان سره من حيث د اغذنا سکنتم چې تاسو اوسېږئ څنګه ځکه چې خپل اوسېږئ دغه ځکه خدمت سوا من وجدکم په اندازې د طاقت د تاسو څومره چې تا اندازه د طاقت وی ولا تضاروهن او تاسو تکلیف مو ور کوي د زنانو ته د لپاره له وضيقوا د لپاره چې تاسو سختي وکي ضيق تنګي ته ویل کیږي سختي مکوي تنګي مرا ولي عليهن په دې باندې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری مسلم حدیث ته چې تاسو کې اټورو نه بهترین اخلاق ولا هغه سره دی چې دا هغه اخلاق خپل کور ولا سره خسته دي کور ولا سره چا اخلاق خسته دي اټول نه خسته دي او هغه لپاره تنګیرا کول او تنګیرا واستل او هغه باندې نو دا مکه وی الله تعالی فرمایي وان كنا كثيري اولاد حمل د حمل ولا فانفقوا نخرجوا کوي عليهن باغي باندې حتا ترغه وخت پوری یا دعانا چاغي اوزي گئی حملهن حمل خپل طلاق نه بعد هغه خدي حمل دینه چې هغه بچي خوستا ده ناغه باندې خرچه کوا فان ارضعنا او چې کور کې دی نو بیا خامخا کوي حکم خو عامي د قرآني کریم
یو آیت کې خود زګونو معنی وی مطلبونه وی داغه فإن ارضعنا بس کشری دوی پي ور کوي لکم تاسو ته ان تاسو د پارس تاسو بچو ته فآتوهن نور کوي دوی ته اجورهن د دې مہرونه ان مزدوری د دی اجر د دی مزدوری د دی واتمروا او مشوره وکي بینکم بخل منځ کې بمعروف په خې طریقې سره چې څنګه چل کو څومره پي ور کو چانه ور کو همدغه مور نه ور کو خې مینه محبت سره دغه لپاره مشوره وکي تاسو وان تعاصرتم او کچری تاسو سختیو کوي فسترضعوا نتيب ورکی لهودتا اخرى بلا خذا یعنی کپدې کې تاسو سختیو کړل د خځه باندې تنګیرا وستا یا خځه بل خوان کول هغه لپاره د پیرو کوټو یا بل معاملې داسې پیښه شو نو به بل خطر ته ونی سي هغه نه پي ور کوي لينفق دې لپاره چې خرج کی ذو ساعت خوان هغه کس چې هغه د فراخي خوندي یعنی مالدار من ساعته د خپل فراخینا دومره پیسې دی ورکی خځه ته چې الله تعالی څومره هغه مالدار کړی لکه مثلا یو مالدار سړی دی هغه د میاشتې 15000 ورکولې شي 15000 دی ورکی یو سړی دی هغه غریب دی هغه مور ته د پوی بنیاد باندې پیسې 1500 ورکولې شي 1500 ورکی دا خپل وسته دی وګوري ومن قدر هغه څوک چې تنگ کړی شوی وي علیه باغ باندې رزقه رزیدا هغه یعنی غریب وي فلينفق نو دیم خرچو کی مما د هغه مال نا آتاه الله چې الله ورکړي وي دتا لا یکلف الله تکلیف نه ورکړي الله تعالی نفسا هیڅ یو کستا الا مگر ما هغه آتاها چې ورکړي وي دتا څومره طاقت چې ورکړي دومره الله پختنه کوي سيجعل الله زرد چې کیبالا تعالی بعد عسر ارسد تنگینا یسرا اسنوال برا ولی الله تعالی وکای من قريه او څومره د کلینا اتت چنا فرمانی کړي وا ان امر ربها درب خپلنا د حکم درب خپلنا ورسله او داغه د پیغمبرانو نا فحاسبناها نمغه حساب واغستو داغي یعنی سختی می وکړه هغه سره حسابا شدیدا حساب سخت سره وعذبناها او موږ سزا ورکړه هغه ته عذابا نکرا عذاب ډیر سخت ډیر خراب فذاقت بزدی اوسک وبال امرها انجام د خپل کار وکانا او شو عاقبت امرها انجام د غیکار خسرا نقصان مندون کې په نقصان کې اعد الله تیار کړی دی الله تعالی لهم اوید پارا عذابا عذاب شدیدا سخت فتقوا الله نو یریګه د الله تعالی نا یا اول الالباب اے داخل خوندانو الذين اغكسان یعنی عقل ولا اغكسان دي یا او یریږي د الله تعالی نه ایغه کسانو امنو چې ایمان راوړې ده قد پتا کی سره انزل الله نازل کړی د الله تعالی الیکم تاسو طرف ته ذکر نصیحت رسولا یو پیغمبر یتلو چې تلاوت کوي علیکم پتا سبحانه آیات الله د الله آیاتنا مبینات واضحه ليخرج دې لپاره چې راو بسی د آیاتونو ذریعہ سره الذين اغكسان امنوا چې مؤمنان دي او عملوا الصالحات او عملونه وکړنه من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا طرف ته دا د قران کریم بنیادی مقصد دی چې د دې اصل مقصد بدایي چې ته تیارې نه راوځي رڼا ته او کله قران کریم وایي او تلاوت کوي او ختمونه کوي او تا د لپاره هغه د رڼا ذریعہ نه جوړیږي او یا هغه د خپل ځان لپاره د رڼا ذریعہ نه جوړي به فائدہ نشو او د قران کریم مقصد به دې سره پوره کیږي نه ومن يؤمن بالله او څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې ويعمل او عملو کی صالحا نیک يدخله دې به داخل کی الله تعالی جنات باغونو کې تجري چرواني بوي من تحتها الانهار او داغلان دي نهرونه خالدین همیشه بوي فيها باغه کې ابدا همیشه همیشه قد پتا کی سرا احسن الله خسته کړه دی الله تعالی له د پارا رزق روزي ژوند د جنت الله تعالی الذي غذات خلقا چې پیدا کړی دي سبع سماوات و اسماننا ومن الارض او دزمکنا مثلهن دمده بشان دي قران کریم کې دا یو آیت ته اوندا کيو د سوره طلاق آیت نمبر 12 چې دې کې الله تعالی د سمکو باره کې فرمایي چې دومره می پیدا کړی دي څومره چې ما اسمانونه پیدا کړی دي نو د دې مطلبونه مفسرین مختلف اغستی دي یا خود دې معنی دا ده چې لکه څنګه ما و اسمانونه پیدا کړی دي عمده کرنګي و سمکه می پیدا کړی دي
لکه نن سبا ساينسدانانو تقریبا دا ثابت کړی دا چې داسې سیارات نور شته دي چې باغې کې هم ژوندۍ د دې ځمکې په شان دي دا هم د غرنګي اکسیجن هم د غرنګي نور کی سونه هم د غرنګي ضرورت هم د غرنګي کشش باغې کې وغیرہ او یا مطلب دا دی یا بعض مفسرینو معنا دا غسته دا چې و اسمانونه دي د هر اسمان لپاره لاندې حصہ د غزمکه ده او د هر ځمکې لپاره بر حصہ د اسمان ده ځکه چې سما مطلق سما چې ذکر شي نو دا چته ویل کیږي بر حصہ او لاندې حصہ د ځمکه ویل کیږي نو دا و اسمانونه دي او د هر اسمان د لاندې حصہ د دغه لپاره ځمکه ده دمګه د غزمکه چې کومه ده د لاندې اسمان لپاره ده نو شاید چې دا مطلب وي او بعض مراد نه دا غسته ده چې نه زمونږ د ځمکه چې کومه ده په دې کې پلیټونه دي تیهونه دي او دا تیهونه چې کوم دي دا په و باندې مشتمل دي یو ته بلته یو پلیټ بل پلیټ او دا هغه ته اشاره ده نو ممکن ده چې هغه صحیح خو په دې باندې داسې اتفاق د مفسرینو نشته چې دینه مراد یې سره خو الله تعالی د خبره کړې ده چې څنګه ما و اسمانونه پیدا کړی دي هم د کرنګ ما وزمکه هم پیدا کړی دي شاید څو وخت بعد به ساينس دا ثابت کړي چې او دا غشته دي لکه څنګه چې ډېر احکامات مخکې داسې تیر شوي وو چې هغه باندې موږ نه پوهېدو لکه مثلا الله فرمایلی وو چې وکل فی فلک یسبحون هر یو شی په خپل مدار کې گردش کوي ورسته ساينس ثابت کړل دا د الله تعالی خبره چې هغه رښتیا ده یقینا نه دی وجنه دینه مزید معلومات هغه مفسرینو د دینه زیات نه لیکلي یتنزل هغه نازلی الامر حکم بینهن ومن ذی کی لتعلموا دې لپاره چې تاسو کوئی شی علم حاصل کړئ ان الله بشکل تعالی علی کل شیء بهر شی باندې قدیر قدرت لرونکي دی وان الله او بشکل تعالی قد په تحقیق سره احاطه کړی دا یعنی اگر اگر کړی دی بكل شیء بهر شی باندې علم پوها سوره تحریم او د دې د لومبني آیات کې لما تحرم په بنیاد باندې الله تعالی هم دا غنوم د تحریم یې خو د صورت د دې په شان نزول کې واقع واقع دي هغه یو واقعیا چې کومه دا هغه باره کې خدای اکثر مفسرینو رائے دادا چې دا واقعیا د دې مناسبت نه ده او واقعیا داسې نه و په واقعیا زموږ ټول عام مفسرینو ذکر کړی دا هغه داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې یو بیبي ماریا او دا وینځه او تحفه کې ورته ورکړی شوی و او بیا په لار کې دا مسلمان شولا او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره نکاح وکړ خو دې چونګ ډیره خسته او خوبصورت او ډیره زیاته عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زمونږ په دې ټول بیبيانو کې اټول نه خسته چې کومه هغه د ماریا و او ماته په هیڅ باندې داسې هغه نه راغله لکه څومره چې ماته په ماریا باندې خفقان راغله لکه خسته و ډیره زیاته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مازدیګر به اټول بیبيانو په کمرو باندې به چکر لګاو او شپه بیا هغه بیبي سره کوله چې چا به نمبر وو نمازدیګر دا سراتلو د حفصه کمرې ته لاړو رضی الله تعالی عنها زموږ تاسو مور وا حفصه د عمر رضی الله تعالی عنہ لور وا بچي وا نو الته حفصه نو رضی الله تعالی عنها او الته ماریا راغلی وا نو ماریا سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ایثار شو په دې دوران کې اگر اغلا حفصه رضی الله تعالی عنها راغلا نو حفصه رضی الله تعالی عنها باندې د خبره خونه لګیدا چې کنه زما کمرې ته یا زما په وخت کې یا زما په نمبر کې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست ده نو دې دا خبره بیا ډیره زیاته غصه او د خفقان اظهار وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره خبره وکړه چې ته دومره زیاته خپه شوې بس سیدا زب ماریا سره بیا خبره نه کوم یا ماریا ته بنل استکیګما او دا خبره بیا حفصه رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله تعالی عنها سره شریک کړه چې داسې واقع شوی و یو واقع دا اکثر مفسرینو نقل کړی دا ځکه ماته واست نقل کړه کله عموما داسې خبره عموما په تفسیر کې نه نقل کومه چې هغه د پاره ډېر زیات دلایل نه ویما واقع چې کومه دا هغه اکثر مفسرینو چې نقل کړی دا هغه ته هغه اشاره کړی دا چې دا آیتونه د عمر واقع باره کې نازل شي هغه داسې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مازدیګر په دې کمرو باندې چکر لگاو او هر بیبینه به پختنه وکړه هغه سره په خپل وخت مطابق یو 100 منټه بکیناستو بیا بلاړو بل بیبي کرا بیا بل کرا نو حفصه رضی الله تعالی عنها کرا چا شاهد راوړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهد خو ډیر زیات خواږه شونه دغه خو
نو الته بل زیات کې ناستو او شاد به خوړل نو عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ځان شهد یو زینب سره زینب بن جحش سره کما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید نه بعد هغه سره نکاح کړو هغه سره باغ زیات کې ناستو نو حفصه رضی الله تعالی عنها لاړه عائشہ ځان سره شریکه کړه او بیا په دې معاملې کې دوی نور ځان سره شریک کړلې زموږ تاسو میان دي چې موږ به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله د زینب د کور نه راوځي کمرې نه نو تبا هغه ته وایي چې ستاسو خلینا بوی راځي د یو بوټي چې کوم هغه وخت کې به د شاتو مچې خړو نو بیا به ګرمینو ناغه سی بوی براتلو او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مغافیر نو ذکر شوی په کتابونو کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دې خبره نه ډېر زیات نفرت کوو او هغه ډېر زیات نفس پسند او نفس پسند ډېر زیات چې ما ته سکوي چې استخلی نه بوی راځي نو چې ډوبې بي تراغلو نغه ورته وایي استخلی نه خدای مغافیر بوی راځي نو دویمه کړه راغی هغه ورته وایي استخلی نه بوی راځي دریمه کړه راغی استخلی نه بوی راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما کو شاد پړلیو او د شاد په بنیاد باندې زما خپل نه بوی راځي نو قسم یې وکړو چې بیا به شاد نه خورم هنده لپاره به شاد نه خورم نو دا خبره الله تعالی بیا په دې آیتونو کې نازله کا چې کم شی تا ته الله تعالی حلال کړی دی نو ته د بیبيانو په مرضی باندې هغه په خپل ځان باندې حرامي ولې الله تعالی په دومره خبره کړې ده کنه چې حلال شی په خپل ځان باندې ولې حرامي نو یا شهد او یا ماریا رضی الله تعالی عنها او یا بل واقعا ابراهیم چې کوم رسول الله صلی الله علیه و سلم بچي هغه د ماریا بچي او د ماریا دی الله تعالی د دینه پیدا کړی وغه نو هغه طرف ته اشاره ده هر واقعیا چې وا الله تعالی دینه زیات دینه مزید الله تعالی په دی باندې کوي البته دغه ورسته دا خبره راځي په آیت نمبر 4 شروع کی چې ان تتوبا کچېره تاسو دواړه توبه وباسئ نه دواړو نه څوک مرادي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بخاری او مسلم کې دا حدیث نقل شوی دی هغه فرمایي چې ما عمر رضی الله تعالی عنہ پښتنه کوله چې دا ان تتوبنا مراد کمی ودی نو ما پښتنه نشو کولای زه یې ردم دغه چې هغه صاحب جلال ولې زیات خو یو وری موږ حج نه واپس راتلو حج سفر او هغه په یو ځای کې په 10 باندې کېناستو چراندا مې کو نو هغه ماته مکمل او شو نو ما ته آیت تلاوت کو چې دا ان تتوبا دنه مراد کمت و بیان وی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عمر رضی الله عنه ما ته فرمایل چې دا یو حفصه او یو عائشه رضی الله تعالی عنها یو د ابوبکر صدیق نور او یو زمال نور حفصه رضی الله تعالی عنها او دې په خپل منځ کې دغه منصوبه جوړ کړې و او هغه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته تکلیف باعث ګرځیدل بهر الله تعالی دې موږ تاسو ته معافي وکړي دې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے پیغمبر لما تحرم ولحرمایت ما هغه شی احل الله جعل کړی دی الله تعالی لکتا د پارا څنګه چې حرام خړل حرام دي همدغه رنګي حلال شی په ځان باندې حرامول دم حرام دي کم شی چې الله حرام کړی وي داغه حلال اول او کم شی چې الله حلال کړی وي داغه حرام اول دا همدغه رنګي حرام دي هم دومره ګناه ده ما هغه شی احل الله چې حلال کړی دی الله تعالی لکتا د پارا تبتغي دې د پاره چې تلټي مرضات رضا ازواجک د بیبيان خپلو والله ولا تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی قد بتاکید سرا فرض الله فرض کړی دی الله تعالی لکم تاسو د پاره تحلت ايمانکم ما تولک سمون استاسو داسې قسمونه مات کړي چې تاسو د حرامونه د حلالونه حرام جوړوي والله ولا تعالی مولاکم مالک دستاسو دوست دستاسو کارساز دستاسو وهو هغه العلیم الحکیم په هغه او خوند حکمت ولده واذا هر کلا اثر النبی چې پټکړه خبره الی بعض ازواجه ذنو بیبیان سرا حدیثا خبره فلما بهر کلا نبأت چې دې بیبي او خدلا یعنی یو راس کې خبره دی بیبي ته وکړه هغه بیبي دا خبره او خدلا به اغا واظهره او ظاهر کړل اغا الله ولا تعالی واظهره الله او داغه خبر اظهار الله وکړلو بیا علیه پد باندې یعنی پیغمبر باندې عرف پیغمبر ته او خدلا بعضه زنا خبره داغه واعرض او مخواړو عن بعض د زننا
فلما بهر کلا نبأها چې پیغمبر او خدل آغا به دا خبر ذریعہ سره هغه خبيبي تا فقالت نوویلی اغي من انباکا چا خبر کړتا هاذا د دینا من انباکا چا خبر کړتا هاذا د دې خبرنا قال اویلی پیغمبر نبأني ز خبر کلمہ ما ته خدل دا خبره العلیم الخبیر اغذات جگہ علیم هم دے او خبر هم دے ان تتوبا کچری تاسو دواړه توبه وباسئ الى الله علی ثلاثه فقط بتحقیق سرا سوغت نخکارا نو بشکا کاغشوی دی قلوبکما زونه دستاسو ستاسو دواړه زونه کاغشوی دی په دې معاملې کې د تاسو چې کوم په قولوند کې اتفاق کړی دی د زینب خلاف وان تظاهر او کچری تاسو یو بل سره مدد کوي علیه د پیغمبر په خلاف فإن الله بس بشکل تعالی هو اغا مولاه ملګری دی د وجبريل او جبريل علیہ السلام وصالح المؤمنین او نیکان مؤمنان ملګری دی د پیغمبر والملائکه او فرشتي بعد ذالک ورست د دینا ظهیر مدد کون کی دی آسا نږدې دا ربه چې رب د ان د پیغمبر ان طلقكن طلاق در کی تاسو ته ان یبدله دا چې بدل کی ور کې دتا ازواجن بیبیان خیرا منکن خیر استاسنا مسلمات تابعدار بوي مؤمنات مؤمنان بوي اعتماد کون کی بوي قانتات تابعدار بوي تائبات تبی وستن کی بوي عابدات عبادت کون کی بوي صائحات رجینون کی بوي طیبات او پنڈے او ابکارا او یا پیغلے یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو کو بچ کئی انفسکم دانون اقبل و اهلیکم اقبل کور ولا ناراد اورنا څنګه چې ستاسو قرآن خوخته ایمان دې خوخته جنت دې خوخته اومدا رنګ خپل کور ولا د پاره هم د دې اورنا د ځان بچولو بندوبست وکا داغه تربیت داسې وکا داغه د پاره قرآن خودنه تنظیم وکا هغه د پاره د نیک عمل باندې راتللې تنظیم وکا وقودها الناس او لرګي د هغه خلق دی والحجاره او کانی علیها پاغه باندې ملائکه فرشتي دي غلاظ دا د غلظن نه د غلظه شدت ته ویل کیږي فرشتي دي چغب سختی کون کی وی شداد زوروري لا یاسون الله نفرمانی بنه کوي د الله تعالی ما دهغه امرهم چې حکم کړی وي دوی ته ويفعلون او کوي بدوي ما هغه يؤمرون چې حکم شي دیتا یا ایها الذين كفروا اے کافرانو لا تعتذروا بانه مکوي اليوم ننرذي انما بشک خبر دا د بلنه دا تجزونا تاسو ته بدل درکړل شي ما دهغه کنتم تعملون چې وای تاسو چې عمل بمکولو یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو توبوا توبوا باسي الى الله على ثلاثه توبه توبه نصوحا پرشتنی توبه مخلصانه توبه هغه توبه چې د خیر خوای وي توبه د بارت په شرطونه دي یو شرط دا چې کم کار تا کړی دی باغی خمانی دویم شرط دا چې انده د پاره بنه کومه او دا تعظم کړی وي بده د توبه نصوحه وای هغه توبه چې هغه ستا په خپل کار باندې مکمل اراده وي چې بیا بنه کومه نو توبه وباسي الله تعالی ته توبه مکمله آسا نږدې دا امید ده ربکم چې رب دستاسو اندا یکفر چلری بکی انکم استاسنا سیئاتکم گناہونا دستاسو ویدخلکم او داخل بکی تاسو جنات باغونو کی تجری چروان بوی من تحتها الانهار داغلان نهرونا یوما پاغورزی لا یخزی اللہ چی رسواب نکی اللہ تعالی النبی پیغمبر والذین آغکسان آمنو چی مومنان دی معهود اغسرا نورهم رنا بددوی نور بددوی یسعى منډي وهي بین ایدیهم د دوی نوړاندې و بأيمانهم او د دې خي طرف ته او د دې تشریح تاسو تشوي وا یقولون دی بوای ربنا ای زمونږ ربا اتمم پورکا لنا مونږ د پارا نورنا رڼا زمونږ وغفر لنا او بخنو کم غتا انک بشکت علی کل شیء قدیر پر شی باندې قادر یې یا ایها النبی اے پیغمبر جاهد الكفار جهاد کوا کافر سرا
والمنافقین او منافقان سرا وغلظ علیهم او سختیو کا بدی باندې ومأواهم او زید دی جهنم جهنم دی وبئس المصير او ډیر بد زید ورتلو دی. ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال للذین او کسان د پاره کفروا چې کافران دي امرأة نوح بیبی د نوح علی السلام و امرأة لوط او خدد لوط علی السلام دا دوا پیغمبرانو نوح علی السلام هم پیغمبرو دا ټول کیسې واقع دا ست تیر شوی دي او لوط علی السلام هم پیغمبرو وو پیغمبران او د الله تعالی برگزیدہ حیثیت الله تعالی یعنی د الله تعالی معصومان بندگانو گناهونه دین نه کېدل د دې باوجود د دې دوړ بي بیانې هغه کافر وي او د هغه لپاره د پیغمبر د وجود د جنت د تلو باعث جوړ نشو جنت ته د تلو باعث جوړ نشو نو تاسو ولې دین سبق نه زده کوئ او بچ باندې تم کوي چې موږ د سفارش برا کیو هغه شفاعت مونیات باندې موږ جنت ته داخل شو. کانتا ویدا دوالا تحت عبدین لاندې د نکاح نه زما د دو بندگانو من عبادنا زمونږ د بندگانو نه صالحین چې دواړه نکانو فخانتاهما بذیر باړو خیانت کړو اغي سرا فلم یغنیا نبذیته فائدہ ورنکللا عنهما د دواړو من الله د الله په مقابله کې ان د الله د عذابنا شیئا هیڅ شی وکیلا او الیشول ودخلا داخل شي تاسو دواړه النار اورتا ما داخلین سرد داخلین کو نورو دا د کافرو ته مثال بیان کړ. اوس دوه مثال الله تعالی مسلمانانو ته بیانوي. وضرب الله او مثال بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال للذین او کسانو د پاره امنو چې مؤمنان دي امرأة فرعون خدد فرعون یعنی کستا خاون ظالم دی او ستا خاون خنه دی خسړی وغیرہ نو هغه د فرعون نه خو ظالم نه هغه باوجود هغه د الله تعالی احکامات پابندي کوله. اظهر کلا قالت اولی ربي ازم ربا ابن لی جوړ کی ما د پاره اندک ځان سرا بیتن یوکور من فی الجنت بجنت کی ونجنی او خلاصه را کی ماتا من فرعون د فرعون وعمله او دغه عملنا ونجنی او خلاص کی ما نجات را کی ماتا من القوم الظالمین قوم د ظالماننا ومریم او مریم ابنه عمران چلور د عمران التي اغذنانا احسنت چې بچ ساتلو فرجها خپل عزت فنفخنا نمونګه پکیا چولو فيه پاغه کې من روحنا د خپل روحنا وصدقت او تصدیق وکړو به کلمات ربها د کلمو د خبرو در خپل وکتبه او دغه د کتابونو وکانت او هغه من القانتين د تابعدارنا. سوره ملک مکی سورت ده مکی کې الله تعالی نازل کړی ده پدې کې 10 آیاتونه دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې کم سره سینې کې دا 10 آیاتونه وي او دا مسخوتن لولي مسخوتن الله تعالی د قبر د عذاب نه غسړې بچي قبر عذاب د بچی دوه الله تعالی ذریعہ وګرځي. دا سورته ملک ترمذی شریف کې دا حدیث او زموږ دا غواړي چې په هر سینې کې د سورته ملک کم از کمی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي. او دغه سورته ملک کې دا 10 آیاتونه دي. په دې 10 آیاتونو کې بنیادی طور باندې الله تعالی د قیامت او د خپل دلایل خبره کړې ده د توحید هغه باره کې اشاره ده. شاستری بادشاہ الله تعالی ته بادشاہي حاصله ده او بادشاہي حق الله تعالی د پاره ده. هغه به رسول الله صلی الله علیه و سلم باره کې بل حدیث ته ترمذی شریف کې چې د بشپې ود کېدو نو هغه وخت پورې منو د کېدو ترڅو پورې به چې سوره حامیم سجده او سوره ملک تلاوت نه کړي امر پورې رسول الله صلی الله علیه و سلم ود کېدو نه یو سوره حامیم سجده او یو سوره ملک یعنی تبارک الذی ندی وجنه یادول پکار دي د سوره او مسخوتان تلاوت پکار دي. بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت ولده الذی غزاد بيده الملك چې داغه پلاس کی بات شهیدا وهو اوغا على كل شيء قدير پرشمانی قادر ده الذي الله غزاد ته خلقا چې پیدا کړی ده الموت مر والحیات او زندگی ليبلوکم دې لپاره چې آزمایښو کې تاسو ايکم چې کوم یو پتا سو کې احسن عملا خسته عمل کوونکې ده. د احسن عملا قران کریم کې درې کرته ذکر شوی ده.
یو دلته یو سورۃ کهف کې او یو سورۃ هود کې او د دې مراد دا ده چې الله تعالی ازمایښ کی لیبلوکم ازمایښ کی تاسو چې خیسته عمل کم یو کوون کړي احسن صيغه تفصیل دا په اسم باندې الف داخل شوی دی الله تعالی دا اچتم ندی ویلی چې وګوري هغه تاسو چې کم یو پتا سو کې اکثر عمل کوون کړي نو دیو چې نه الله تعالی د پاره ډیر عمل خو چې هغه خیسته نه وي هغه قابل قبول نه دی هغه مقابله کې د لګ عمل وي خو چې هغه خیسته وي او ما تاسو ته مخکې بار ذکر کړو چې د معاشره برایانه دا زده لپاره نه ذکر کومه چې کنه دا غیبت کومه بلکې دې لپاره چې شاید زما د بیان داغه اصلاح ذریعہ وګرځي لکه موږ چې کم شل رکعات تراویح کوو نو دې باندې موږ جګړه کوو اهل حدیث سره چې دا خنه کوي یو تر رکعات کوي یو شل رکعات دي خو موږ چې کم شل رکعات کوو دې نه تر رکعات ډېر بهتر دي دا موږ چې کم کوو دا کومه چې ډرامه کوو دی هغه سره او بیا دومره زر او بیا اوس نو په سیاواز موږ په خبر کې خلګه گزاره اوس راغله الحمدلله کوم دې دا تعلیم یافته خلک دي او حافظان راغلل الله غوښتنه ته گزاره کیږي خو کلو کې اوسه پورې موږ صورت حال نه او بالکل صرف په دومره په یوه کې اکبر بر دې په دومره په پوهیږي انا اعطينا الكوثر فصل ربك وانحر او دومره په پوهیږي دومره وتا نور پته نه لګي نور پته او اکینه پوهیږي بیا زمونږ علاقې یو امام هو باقاعده هغه د خلیق په خبره ده هغه وایي چې ما الدا مسکو ای ما څواري شکی شو ما چې د کاری څه وایي چې د امام وای زه ورته نږدې شوم نه مې شو په معلوموله اخر مې بیر کو ته څه وایي وای امام ولې څنګه اورېدلې دي چې یو آیت وای ورکوټه هغه سره اودس کیږي نه مونږ ور سره کیږي نه دا نور ته څه وایي هغه کلی نومو کټګر نو وای ما زه وایم نار چې کټګر الله اکبر عالم ته انا اعطينا الكوثر وذ الله اکبر او بیا باقاعده په کلو کې هغه مولا پسې خلق منډي وهي چې هغه ته وای راکټ مولا ده او د بجلی په شان کې تیز دی دا نمونه دی داغي او دا خلق بیا غي پسې ور نه دا ولي کوي چاته مجبور کړي دي چې داسې کوا ډراما ده بس او ټوک ټاک بیا دلیل ورته مصدر وای دلیل وای یا به کثرت سجود کوي او یا به کثرت قیام کوي د مونږه کثرت قیام نه کوو کثرت سجود کوو دا خبره نه الله کړی دا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا نه صحابه کرامو کړی دا نه امامانو کړی دا او نه داسې تراویح امامانو کړی وسم سعودیا کې شل رکعات کوي نو ته شل رکعات کوه په هغه طریقې کوه خسته طریقې کوه مزدار کوه رکوع پورا کوه سجده پورا کوه قرات خمسدار وایا قرات باندې کې سورۃ مزمل اوس راځي باب اوري الله تعالی فرمایي ورتل القرآن ترتیلا چې په قرآن کې ترتیل نه وي دا تلاوت سره ته ادایګي کېږي نه داږي نه بیا کوي چې فائدہ نه کوي څه دا کوي صرف تعداد پورا کوه بس صرف تعداد پورا کول خو نه دي او دا نه زموږ ټول اعمال دي دا مونږ چې موږ کم کوو هغه ورځ ما تاسو ته ویلو چې موږ کومه طریقې سره موږ دا سنت کوو یا دا مونږ کوو یا ځان ته مونږ کوو دا موږ کومه ډرامه کوو دا غسر هم دا نه نور ټول نو الله تعالی ته ډیرواله د عمل دا نه ده پکار الله تعالی ته خیستواله د عمل پکار کته شل رکعاته خیسته طریقې سره وکي نو دا وتا د پاره دنیا او آخرت کې ذریعہ جوړ شي د نجات او کته د ډرامه جوړه کینو شاید چې همدغه مستاده لپاره به مصیبت جوړ شي هغه دا خندا خو کم از کم ور پورې نه همدا سي نور عملونه دي نو دیو جنا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې لک عمل خو چې هغه مستقل وي او خیسته وي هغه ډیر وخت الله تعالی ته په مقابله د هغه عمل کې چې هغه ډیر وي او بدرنګ وي او لک وخت پاره وهو العزیز الغفور او دا الله تعالی زورور دی او بخون کې هم دی الذي الله غذات خلقات پیدا کړی دي سبع سماوات نو اسمانونه طباقا لاندې باندې ما ترى تبغون غوري فی خلق الرحمن په پیدائش الرحمن بادشاہ کې من تفاوت فرق ته ویل کی یعنی عدم تناسب چېغه کې تناسب نه وي او دې باندې بار خبره شوې ده مخکې فرج البصر بیا وګورا بیا نظر واچوا هل آیا ترات ګوري من فطور څکو غواله یا شگاف لفظی معنا فطور شگاف صاحب نشته ته په عربی کې فطور وایي فطور ځکه وایي چې په دې وخت کې نهار مات شي شگاف جوړ شي ثم مرجع البصر بیا نظر واچوا بیا وګورا کرتين بار وګورا کرتين ویم کرته نه وایي بار وګورا
ينقلب را واپس بشي الیک تا البصر استرګي خاسئا عاجز ذلیلی شکست خوردا وهو اوغا حسیر ستړي بوي خدای الله په دې پیدائش کې وکواله او نه ګوري ولقد په تحقیق سره زینا موږ خسته کړی دی السماء الدنيا اسمان د دنیا بمصابيح پستور سره لفظي معنا دیوا وجعلناها او موږ جوړ کړی دي دا دیوی رجومن ذریعہ د وشتون کی لشیاطین شیطانان د پاره واتدنا موږ تیار کړی دی لهم دوی د پاره عذاب السعیر عذاب د جهنم وللذین او کسان د پاره کفرو چې کافران دي کفر کړي دي بربهم د خپل رب باندې عذاب جهنم عذاب د جهنم وبئس المصير اور ډېر خراب ځای د ورتلو اذا هر کلا القو چې دوی واچول شي فيها باغه کې سمعوا ندی بواوري لها د جهنم شهيقا چغي وهي واغا تفور تبوای کا شلیګ ډېر د جوشنا د خټیدونه تفور جوش ویل ته وایي یعنی دا جهنم به आवाज کوي او د جهاد او د ډېر د حسینا او د کرنګي دا جهنميان چې کوم پکې پریوزي د دې ډېر چغې هنهار په ویده دی الله تعالی دې موږ تاسو بچي لحد اغه شهيقا چغې وهي اوغب تفور خټي کې بدا جهنم تکادو نشدې دا تميزو چې چاود بشي او بشليږي من الغيظ ډېر د حسینا د جهنم کلما هر کلا القیا چوا چول شي فيها بده جهنم کې فوج یودلا سالهم نو پختنبو کی خزنتها هغه فرشتي د هغه د جهنم فرشتي چوکیدار د جهنم علم یاتکم نذیر نو راغله تاسو ته نذیر یا رول کون کې ان تاسو چا یا رول نه وی جهنم نه دنیا کې چا د جهنم ذکر نه وکړي قالو دیو اوای بلا ولنا قد پتا کی سرا جاءنا راغله امغتا نذیر ير اور کونکه فكذبنا مونږه دروغ نسبت وکړو وقلنا مونږه اولی ما نزل الله چې نازل کړی الله تعالی من شيء هیڅ شی ان انتم نه تاسو الا مگر یی فی ضلال کبیر په گمراهی لویا کې وقالو او دی اوئی د جهنميان لو چکاش كنا به مونږه نسمعو چې اوریدلې مو وې ان قران مونږه اوریدلې وې بیا بالته ارمان کوي چې کا چې د قران مونږه اوریدلې وې او ناقلو یا مونږه ځان پوي کړې وې پوي دې ما كنا ننبوي مونږه فی اصحاب السعیر په جهنميانو کې فاعترفوا ندیب اقرارو کی اعترافو کی بذنبهم د خپل ګناه فسحقا نو لعنت تباہیدا لاصحاب السعیر ذخیان د پارا ان الذين بشکا کسان یخشونا چیریږي ربهم د خپل ربنا بالغیب فنلیدل سرا ان لیدل نه د غباو دیریږي لهم اغوی د پارا مغفرة بخندا واجر او بدل د کبیر لوی واسروا او کتاسو پټوي قولکم خبر خپلا او اجهروا یا اخکار کوي به اغا انه بشکل تعالی علیم په ده بذات الصدور پرازونو د سینو الا يعلمو آیا هغه په نه ده نه پوهیږي هغه من هغه څوک خلقا چې پیدا کړی دي تاسو خیال چې کني چا پیدائش کړی دی هغه خبر نه ده او هو هغه اللطیف بارکین ده الخبیر خبر ده الا يعلمو من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي الله غذات جعل چې جوړ کړی دا لکم تاسو د پاره الارض زمکا ذلولا تابدارا استعمال قابلا فمشو بسګر دی تاسو فی مناکبها د دې بلارو کې وکلو او خوراک کوي من رزقه د دې رزقنا و الیه النشور او د دې طرف ته تاسو دوباره ورپسې دل دي امنتم آیات تاسو په امن کې ان تاسو یې ختم شولا من د هغه چانا فی السماء چې په اسمان کې ده ان الله تعالی ان یخسفا دا چې نه بباسي بكم الارض تاسو باندې اسمکا ان خخب کی تاسو بسمکا کې فاذا هي تمور نو بیا به د اسمکا پلړتي دوشي داسې غیر چا په توې دوته وې کی ام امنتم آیات تاسو په یاره کې یاره ختم شوی د تاسو په امن کې من د هغه چانا فی السماء چې په اسمان کې ده اندا یرسل چې رواست ای علیکم پتا سبانه حاسبن
باران د کانو فستعلمون زرد چې تاسو په پوه شئ کیف نذیر چې څنګه دی رول زما یاري پته به تاسو ته بیا ولګي ولقد پتا کی سرا کذب درو غنیو الذين وكسانو من قبلهم سدين ولاندیو فكيف كان بسنگو نکیر انجام زما نو څنګه عذاب زما اولم يروا ايديکت دلی ندی الطير مرغان تا فوقهم برد دینا صافات صفنا قرون کی د وزرو ويقبضنا او رټولون کی د وزرو ما يمسكهن ندی نیولیدا نټینګی دی الا مگر الرحمن رحمان بادشاہ داوا کی چې دی وزر قری بندئی دا چا نیولیدی الله فرمای دا الله نیولیدی انه بشکها بكل شيء بصير پر یشبانی لیدون کړي امن هاذا الذي ايسوکته اغزاد هوا چې اغا جند لكم لکر بشی تاسو د پاره ينصركم مدد بو کی تاسو سره من دون رحمان سوا د رحمان بادشاہ نا ان د رحمان په مقابله کې بتاو سره کم لخر براشي چې مقابله بو کی د الله تعالی ان الکافرون ندی کافران الا مگر دی فی غرور په دوکې کې امن هاذا الذي ايسوکته غزاد يرزقكم چې روزي بدل کی تاسو ته ان کچری امسکا اغا انیسی رزقه روزی خپلا تاسو باندې رزق بند کی نو څوک دې تاسو ته روزی بدر کی بل لجو بلکې دی انختی دی ننوتی دی فی عتوین تسرکشی کی ونفور او نفرت کی افمن یمشي اغا کس یمشي چې روان وی مکبن اړولې د 60 مخ باندې رواني مخ دې طرف ته روان الټا ده علا وجهي په خپل مخ باندې احدا اغلار مندون کړي اما يمشي اغا کس چې اغا روان وي سويا برابر علا صراط مستقيم بلار برابر باندې قلت ورته وایا هو الذي الله غذات انشاکم چې پیدا کړی تاسو وجالا او جوړ کړی دا درکړی دي تاسو لکم تاسو د پاره السما وغنا والابصار او سترګي والافئده او زړونه قليلا لك ما هغا تشکرون چې تاسو شکر ادا کوئ قلت ورته وایا هو الذي الله غذات زرعکم چې پیدا کړی تاسو او خورا کړی تاسو فل ارض بزمکه کې و الیه او مغه طرف ته تحشرون تاسو به جمع کولای شئ ويقولون او دی وای متى هذا الوعد چې کله به دا وعده ان کنتم صادقین کچیر تاسو رښتونی یې قلت ورته وایا انما العلم بشک علم عند الله الله سره ده وانما بشک خبر ده بل نه ده انا سچیما نذیر يرور کون کما مبین خارا فلما بهرکلا راوه چدی وګوري اغا زلفتن نجدی سیئت نوران بشي بگاړ بشي وجوه الذين مخندا کسانو کفروا چې کافران دي وقيلا او بویل شي هاذا الذي داد اغشه کنتم چوي تاسو به اغه پوره تدعون چې تاسو به غوښتو دنیا کې قلت ورته وایا ارایتم آیات دلی دي تاسو ان کچره اهلكن الله هلاکی مال تلا ومن اوغسوک معیا چې ما سره دي او رحمنا او یا رحمو کی بمونگا فمن بسوک ته یجیرو چې پنا برا کی چې پنا بور کی الکافرین کافرانو تا من عذاب علیم عذاب دردناکنا قلت ورته وایا هو الرحمن او اغه رحمان بادشاہ ده آمنا چې موږ ایمان راوړې ده به په هغه باندې وعليه توکلنا او په هغه باندې موږ ځان سپارلې ده فستعلمون بسر د چې تاسو په پوه شئ من هو چې څوک دغه فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې قلت ورته وایا ارایتم آیا کتیبلی دي تاسو ان کچری اصبح شی ماءکم وبدستاسو غورا وچه فمن بسوک دی اتیکم شراب ولی تاسو تا بما ان اب معین روانی د چینو الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي سورۃ القلم مکی سورۃ مکی په ابتدایي دور کې الله تعالی نازل کړی دی په دې کې تنبیه هم ده او نصیحت هم ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د صبر تلقین هم ده ترمذی شریف کې یو حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي
چې ما د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نو اوریدل چې ټولنا اول الله تعالی کلم پیدا کړو او بیا کلم ته حکم کو چې ته ولیکا هغه کلم تر قیامت پورې لیکل وکړل او هغه کلم بند شوه دی بیا غنه بعد نور لیکل نکړي نو دی وجنا د دې حدیث د دې سوره قلم مبارک چې کوم حدیث ماته معلومه او تاسو تلاوت کړو بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم قسم دې په قلم باندې وما او په هغه یسترون چې لیکي فرشتي لیکل کوي لوح محفوظ کې چې مخکې نه حاصل کړي شوی دي یا هغه چې د دوه فرشتي زمونږ په ول باندې دي او دا باقاعده زمونږ رجستر او زمونږ حالات برابرۍ تیاري ما انت نیت بنعمت ربک فنعمت خپل رب سره بمجنون لیونه زکه دوی به دا لیونه ده نو الله فرمایي چې نه دا لیونه نه وان او بشکا لکتا د پارا لاجرا بدل دا غیر ممنون نخت میدون کی بے حساب وانک او بشکت لعلى خلق او خوې باندې عظیم لوی خوې باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ده چې بعثتو زم مقرر کړی شوی مالک وتمما چې پورا کما مکارم الاخلاق د اخلاقو هغه بهترینه نمونه تاسو ته خایمه او ځاله تعالی رګلې هم دې پاره ما او بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و سلم چې البر نیکی چې کما ده حسن الخلق دا خسته اخلاق دي تاسو کې بهترین سره هغه څوک دی چې هغه اخلاق بهترین دي خسته دي او دې باندې مخکې ټول تقریرونه په دې باندې شوي دي اصله بیا دهانی د پاره زیونی خبره تاسو ته دریا دوما لکه د بادشاہي د پاره او د سربراهي د پاره او د خلافت د پاره د ضرورتوب د پاره د دوه شیونو ضرورت ده یو اخلاقی طاقت او یو مادي طاقت نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عملګرو هغه کې د اخلاقی قوتونو الله تعالی د هغه بنیاد باندې هغه ته مشورې هم ورکړي و او هغه ته الله تعالی په هر جګړه کې کامیابی هم ورکړي او زموږ دا بدقسمتي ده چې زموږ اخلاقی طاقت داسې ده او مادي تور باندې خاصه موږ ډېر رستو فساتو بصیرو بزر ده چې ته به وګوري او یو بصیرون او دوی به هم وګوري بأيكم المفتون چې کوم یو تاسو نه لیونه ده ان ربک بشک رب دستا هو اغا عالم په ده بمن باغچا باندې ضل چې گمراه شوی ده ان سبیله دا غدلارینا وهو اغا عالم په ده بالمختدین فلار مندن کو باندې فلا تطع المكذبين فلا تطع بست خبر ما منا المكذبين د درو غنن کو ودو دی غواړي دی مینا کوي لو تو دهنو چکاشت نرمیو کی فیدهنو هم نرمیو کی دی غواړي چې تل چک پیدا وکا او څه خبره زمونږه معنا څه بمږه تاسو مانو او زمونږه دی خدایانو ته سماویا مونږ بس تا خدایانو ته سنوي نو بس بیا به خبره به سره روانه یو زمونږه ستاسو جګړه به ختم شي ولا تطع او ته خبره ما منا کل هر یو حلاف د ډیر قسم خورون کی مهین او سپک ذلیل غټیا هغه سړی چې هغه غورځیدلې په خپل ماحول کې داغه د خپل صفاتونو د وجنه حمازن ډیر عیب لګون کې دا تقریبا لس صفاتونه دي او دا لس صفاتونه د ولید بن مغیره باریکی دي او دا د ابو جهل نمخ کې د کافرو سردارو او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ډیر په سختی سره او شدت سره مقابله کوله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د دې قران کریم دا هغه صفاتونه الله تعالی ته بیان کړی حماز ولکیږي د سترګو غړولو کې چې بل ته پسپکوالي اشاره کوي سترګه وهل او سترګه داسې وایي چې بل پر خندای کوي بل د بل خندیدو د پاره هغه ته حماز وایي مشائن ګرځیدون کې بنمیم شغلی د پاره ګرځیدونه په د مشاء عامه معنا نمیم دا ویل کیږي هغه خبره ته چې په دروغ سره خېسته کی ان داسې خبره چې دروغ سره وټړي او د دروغ تړلو په بنیاد باندې هغه خبره خېسته کی چغل خور دغه چغلی کوي نو ډایرکټ هغه خبره کې څه کمې وي یا زیاتې وي نو د برابر کې بل ته اور صحیح وي چې دا سی ویلې چې د دومره ویلې وغیرہ مناعن منکون کې ده للخير د خیر معتدن هر نتیریدون کې اثیم ګناګار هم ده عتلن
بد مزاج لفظی معنا په زور زبردستی باندې د چا اشارهون کې او بیا هغه باندې کار کوون کې د بد مزاج نه په زور زبردستی خپل کار کوون کې کستا خوخه یو کني خوخه بعد ذالک ورستو د دینا زنیم بد اصله یعنی هغه بچي هغه سړی چې د خپل کار نه پیدا شوی نه وي د زنا په نتیجه کې پیدا شوی نو دا لږ صفاتونه دي ټول چې کله دا لږ صفاتونه بیان شول نو د لاړو خپل مور ته او تورې راوېستا او مور ته ویلي چې نه صفاتونه خو ما کښتا چې کوم د محمد صلی الله علیه وسلم زما په خلاف بیان کړی دا ټول ټیک دي خدا د زنیم نه خو زنه خبر چې کنه د خپل کار نه پیدا شوی صحیح حال وایا کړي په دې اتوره دی وهمه خپل مور ته وایي نو مور په پوهه شو چې راوځي صحیح حال نه وایي نو بیا خبره خراب شي نو بیا ورته جواب کې وایي چې استغفار کمزور او هغه د کور والی هغه حق ادا کول نه شو نو په هغه وخت کې چرواها او عفیف نومي او عفیف زه هغه ته تلو ما او داغه په نتیجه کې ته پیدا شوی نه دی وجنه د الله د خبره رښتیا ده چې کوم الله کړی ده ان کانا زکه چې ده زمال ان خاوند مال و بنین او د سامنو زمن وړي زیات بچیو خالد بن ولید هم د بچیو بیا ورته مسلمان شوی و اذا هر کلا تطلع چلوستلی شي عليه باغ باندې آیاتنا زموږ آیاتنا قال نبي واي اساطير الاولين دا کسی د پخوانو خلقو سنسمه زرد چې مونږه براکغو یا داغ بور کودتا او بداغو علی الخرطوم په پوزه باندې دا عربي کې اوس په عربيانو کې دا عادت ته چې کله خبره کوي نو وای علی الحشم او یا وای په پوزه او یا وای په پوزه باندې مچ نه پریدي نه علاوه دا پوزه بده ورانه کو یعنی دا کوم ځای شي چې ځان ته عزت ګرځولې ده دا به موږ ورته ختم کو او بعض خلک ویل دي چې پوزه غټوا داغه وجنه الله تعالی فرمایي چې دا غسی بیراق کو دا غینه نو ممکن ان بلوناهم بشکمغا ازمایلی دی دوی کمال کسنگا بلونا ازمایلی ومغا اصحاب الجنتی اغه د باغ ولا اظهر کلا اقسمو چغی قسمونه وخړل لا یسرمنها چخامخ بدوی ریبی پریکایب مصبحین سحر وختي دا د باغ ولا څه کسانو په خپل کې مشوره وکړه چې موږ به سحر وختي وضو تیارې کې او باغ بریبو او داسې وضو چې خلک موږ نه خبر نشي خو دوی ان شاء الله ونه ویلي ثنایا ونه ویلي او دوی دا خیال چې موږ په دې باندې قادر یو او الله تعالی او خو دل چنا چې سمل ګټیا نه کومه تاسو هغه کار نشي کولای بیا ولا یستثنون او دوی ان شاء الله ونه ویلي فطواف بسراغ علیها باغ باندې طائف يعذاب طائف لفظی معنی تعویذن کی ته ویل کیږي کنه شرلیدن کی هوا داسې هوا چې هر شی تسنس کی خراب کی نو عذاب په نوم باندې تاسو ویل شي او دا شلیدون کی هوا په نوم تاسو ویل شي من ربک استاد رب طرفنا وهم او دوی نائمون او دغه وخت تل لا پاسیدلی نو چې الله تعالی دی باندې عذاب را وسو فاصبحت نشو اغبا کسری بشان درې بلی شي فصل ټول الله تعالی تسنس کو ختم کړو فتنادو نو دی یو بل ته आवाज وکړو مصبحین سحر وختي یو بل ته आवाज وکړو چې پاتې کیزو انغدو چې سار وختي لاړ شي علی حرثکم خپل فصل تا ان کنتم کچری تاسو صارمین فرقون کې دمو راوړون کې دمو یا کټکون کې دمو فانطلقوا بذی روان شول وهم او دی یتخافتون پټي پټي خبرې کولې خپل یو بل سره چې دانو خلک خبر نشي بیران شي غریبان چې هغه ته مونږ به مالونه ورکو نو بزر زر به فریقو بس ان الله دا يدخلنها لا يدخلنها چې داخل نشي اليوم ننرزي علیکم پتا سبحانی مسکین تو غریب وغداو او دې صحیح اسار وختي لاړل علی حردن پډیر اهتمام سره قادرین چې کني دیبا قادر شي په خپلو فصل باندې یا په میوه راوړلو باندې فلما بهر کلا راوها چې دی اولیدو اغبا قالوا ندی اولی ان بشکمغا لضالون لا رختا کړي دا غزمغه غزه نه ده باغ نه ده څنګه چې دا قران پروت خالص بل نحنو بلکې مونږه محرومون محروم کړل شو مونږ خو بد نصیب یو مغبا خو مغه ده دا ختم کړي شوی ده تبا کړي شوی ده قال اولی اوسطهم امنزنی د دینا الم اقل لكم ايمان ویلی تاسو ته لولا تسبحون چې ولې تسبیح نه بیانوي ولې د الله شکریا نه ادا کوي ولې د غریبانو حق پکې نه ور کوي ولې الله تعالی نه ان شاء الله نه وایي
قالو دی اولی سبحان ربنا پاکی در رب زمونږ د پاره انا كنا بشکو مونږه ظالمان فاقبل بیا مخامخ شول بعضهم زند دوینا علی بعض فزنو باندې یو بل سره په جګړه شول یتلاومون چې ملامت کو په یو بل باندې قالو دی اولی یا ویلنا هاي هلاکت مونږ د پاره انا كنا بشکو مونږه طاغین سرکشی کون کی حد نتیری دن کی آسا نجدی دا ربنا چه رب زمونگا این یبدلنا چه بدل برا کی مونگتا خیرن بہتر منها ددینا انا بشک مونگا الى ربنا قل رب طرفتا راغبون رجوع کون کیو کذالک العذاب هم دغرنگ عذابی اللہ فرمائی چیز ما عذاب دغسیوی والعذاب الاخرت او عذاب دا آخرت اکبر دلوی دے لو کانو یعلمون کاشدوی پوئی دے ان بشکا للمتقین پرزگاران خلق د پارا عند ربهم د دی رب سرا جنات النعیم باغون دی د نعمتونو نډک افنجعل المسلمین آیا موږ به جوړ کو مسلمانان کل مجرمین پشان د مجرمانو مالکم تشوی دی پتاسو کیف تحکمون څنګه فیصله کوي تاسو ام لکم ایشتاس د پارا کتاب انس کتاب فیه جباغی کی تدرسون تاسو سبق وای تلاوت کوي ان بشکا لکم تاس دپارا فیه پدے کی لما حغا تخیرون چی تاسو خوخوئی ام لکم آیشتا تاس دپارا ایمان سوادا علینا زمونگ خلاف بالغتن چی رسیدن کی اغا الى یوم قیامتی ورز قیامت پوری ان لکم بشکا تاس دپارا لما حغا دی تحکمون چی تاسو فیصلہ کوئی سلهم پختنو کدوینا ایهم چکم یود دوینا بذالکا ددی وادی زعیم زموار دے ام لهم عیشتا دوی دپارا شرکاء شرکان فلیأتو بزدرا دیوڑی بشرکائهم اخبر شرکان ان کانو صادقین کچیر دی رشتنیوی یوما پاغورت یکشفو چخکاربشی عن ساقن پندید ويدعونا او دی براو بللشی الى السجود سجدیتا فلا يستطيعون ندوی بطاقت نلری د سجدے کولو بخاری شریف کی حدیث تے ابو سعید خدری نے روایت کر رضی اللہ تعالی عنہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ قیامت اور ورځ بالا تعالی د خپل شان مطابق څنګه چې الله شان سره مناسبه ده خپل پونډي بخکار کی او دا ټول خلق باغ ته په سجدے باندې پریوزي او چا چې دنیا کې سجده کړی وي هغه د بار به سجده آسان شي او هغه به سجده وکي او چا چې دنیا کې سجده نه کړی هغه به الله تعالی ایغ نیخ کی هغه به سجده نشي کول التهم او هغه به سجده نه بیا پاتې شي هغه طرف ته اشاره ده خاشعتن كتبوي ابصارهم سترګې دوی ترحقهم خور به په دی باندې چاپیر به په دی باندې ذلتن ذلت وقد پتا کی سرا کان هو دی یدعونا شدیر بلل شیو ال السجود سجدو طرف ته وهم او دوی سالمون خو برابر وو روغ رامټو هغه باوجود سجده نه وکړي فزرنی بس پریک دما ومن اوغسو یکذبو چاغوی دروغ غنی بهاد الحدیث دا خبره سنستدرجهم منغا بورورو دیرا کغو من حيث دا غزینا لا يعلمون چې دې په نپويږي واملی لهم او زمولت ورکوم دویتا ان بشکا کې بیچل زما متین مضبوط ته ام تسالهم آیت غواړي د دوینا اجرن څه بدل فهم بس دوی من مغرم د تواننا مثقلون دران دي یعنی دې شتا ته ناراضي نو توان ته غواړي زکه دوی دران دي ناراضي ام عندهم آیدوی سرا الغیب غیب خبر دے یا دا غیب خبر علم دے فهم چدو یکتبون لکیغا فصبر بصبر کوا لحکم ربکا دا حکم رب اقبل دا پارا ولا تکن او تمکیگا کا صاحب الحوتی پشاند ماہی ولا یونس علیہ السلام تا اشارہ دا شاید اقبل رب حکم انتظار نو کرے اغا سی جلدی مکوا صبر کوا اذنا دا ارکل چ आवाज کو وهو اوغا مکذوم دکو د غسینا د غمنا لولا ان تدارکه کچری را ټینکړه نه وای اغا نعمت من ربه د خپل رب طرفنا لنبزان غرذول شوی بو بالعراء په یو میدان کې وهو اوغا مذموم بدحال بوي فاجتباه بزغر کړه اغا ربه رب خپل فجعله بجوړ کو اغا من الصالحین د نیکانونا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَشِرٍ نِشْتِرَا
هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي لیزلقونک چې اخویتا دغه یعنی او دی غردایتا او دی خویتا بابصارهم خپل سترګو سره لما هر کلا سمعوا چې دی اوري الذکر د قران ويقولون او دی وای انه شدا لمجنون لونه دی وما هو او نه د قران الا مگر د ذکر نصیحت للعالمین د ټول خلقو د پاره